اللہ جل جلالہ و امن والہ پا مخشایتی سے دے حاج و دے قربانی ہے و دے مطلق احکام ذکر رب العالمین او فرمیش اس رب العالمین جل جلالہ و امن والہ بدغ آیت کریمہ سے دے قربانی اصل حقیقت بیانی رب العالمین جل جلالہ و امن والہ خو علیم بذات صدور ذات تا قرآن کریم دا دے رب العالمین کتاب دا یودش رب العالمین قرآن کریم سے فرمائی چپ دے قرآن کریم سے ہر سے ذکر دی دغ آیت کریمہ سے یو بل شتی شرادو چکی میں خلق دے قرآن و دے حدیث یا دے اللہ دے دین سرا تعلق نوی بیا خلق کل دس بے خدا خبریں کئی دستریت پا قرید بندے ٹول دنیا عام مسلمانوں قربانی کئی بیدنا خلق نن زمانہ شدہ خبرہ کئی چې په دا یوه ورځ باندې دومره ډېر ځناور حلال شي دومره ډېر ځناور ضایع شي په چار دغه ده چې دغه پیسې چې دي چې دا بیت المال ته داخله شي و عام مسلمانانو په فایده شروع شي وګورئ دا خبره خلک کوي چې دا میړو تاسې په سترګې ویني چې کیم کس د حکومت نه لري شي او بل پکښینی با مخشینای چور یا غالوي چې با لري شي او بل پکښینی بیا بل غالوي حقیقت چرتی نو ټول ترې دا د بیت المال بڑا غرق کړی په دې خبره چې تقریبا دی ټول متفق اس سره خلاف دی خو په دې خبره چې ټول یو اتفاق ته چې په ست طریقه باندې بچې د بیت المال د ملک خزانه چې دو هغه سره حاړب کی الله پاک ته چیرې صحیح حکمرانان په میرو تو سے مسلط نو اول خدا خبر هغه خلک چې په خپل د بیت المال بڑا غر کوي ځنه خلک دا خبره کوي چې دا به دې مر ډېر زناور ختم شي دغه خلک ته لکه چې د رب العالمین قدرت ملیم نوي گوری تو سی پا دنیا شو کر دیئے دا سپی چننگیری سپی دا تقریباً لاسو وطا بچون ہو رہی و اڑا اوضا چی دی دیوت نا دیوت دوال یا ایوانی مدری یوسی و طولا دنیا اڑے اوزی آلو لئی و سپی سکنا آلو لئی اید بیا پا طولا دنیا سے تو کر در رہے چی سپی دیر دی کاڑے اوزی دیر دی دنیا سے سپی کام دی آڑے اوزے ڈیرے دی وہ سرا دے دی چاڑے اوزے دے مرا ڈیرہ لو لے جیا خالی دے حج پا موسم با دے چاہ دے کا مذبخ شو گورے خدای دے میرو تو سی تاروی نی جسے مرا دناور زبخ کیجی سڑی اکل حیرون سی خودو منڈی کمیجی ونو دنیا سے آڑے اوزے کمیجی دے رب العالمین قدرت تا رب العالمین جل جلالہ و امن والہ پا دغ آیت کریمہ سے دغ خبر جواب کئی کہ دا رب العالمین دے قربانی دے پر ادا و رزق خوشکڑی دو نو رب العالمین پا دانا دا ٹول چوی نا دا پیاشی رب پاک فرمائی چھ موتوی نا ضرورت نستا و رب العالمین فرمائی چھ نموتا غش رسیجی پا غش آنی یا ٹول چھ رب العالمین دے غش اوزا دا و آغا غش او غڑی رب العالمین فرمائی چې کدا امتحان مو پتو ته ایشد نو صرف او صرف دغه دې پرایتو زړه ته ګوري چې پدا شي تقوا شتا کنه د رب العالمین حکم ته تبدوري او کني تبدوري لا ينال الله لحومها ولا دماءها رب العالمین فرمائی چې متوشان نه رته متوینار نه رسي
ولکن یناله التقوا، لیکن رب العالمین فرمایي چې د مو څنګه تاسو تقوا کتل شي، چې تاسو تقوا پرهیزګاري څومره ده د رب العالمین د حکم سره د مینې څومره ده. ګورې یوه خبره د کله مکاتو څخه ډېره کوم. د افغانستان باندې یو بادشاه تېر شوی ده، محمود بادشاه و ایاد وزیر و. د ایاد چې و د اصل چې یو ملنګ و، ټیله یې کوله په کرۍ وشرېده. نو محمود چې ولیده و د مخ ته یې وکتل، ویې چې دا سړی د کمال نه خالي نه ده. نو دا یې ځان تربول وکین کچکیلې د نکشېده و به کپړې ور وغوښتلې چې ته د مو وزیر شلې. وایي ځان سره یې کښېنو په تخت باندې. بیا دغه نه بعد د حکومت چې کومې اهمې مشورې چې وې او محمود د ایاز سره کولې. انره ګورنران وزیران چې وی هغه چې دا وکتل وی چې موږ کو په ډېره خوري د خدای تر رسیدلی موږ ته چې دا وزیران چې د خدای تر رسیږي په سمره زلالات ورسیږي ته منبر خو جوړوا کنه د ووټ غوښتل او د ووټ میندول د ډېر سوکا دي. ووټ بخښه تر رسول د چا چې ووټ نه کړی دیغه نه پته کو. نن سبا خدا ته وخت چې یې ووټ درې درې دوکا خرڅېږي. الله دا امن وکړي. دغه دا د چې دا د مست په دمر خوري باندې دغه تر رسیدلې دمر تعلیمینه مې کړې دمر مهنت مې کړه دا او بیا بادشاہ ته ترجیح ورکړي. دا وزیرانو دا خبره شریک نه دا خبره بادشاہ ته ورسېده. نو محمود ولګي د دې امتحان وخلی. د محمود په میز باندې یو هیرا پرتا و چې توینه لیکي چې هغه هیرا تقریبا د افغانستان د ټولې بادشاہ امر قیمتي او د امر قیمتي شي. والله علم چې دا وسه قسم شي. خدا هر بادشاہ په خپل میز باندې داسې نمایش ته پر داسې د نشي نشدای. نو بادشاہ ولګي د داسې یو مې ګول مس کنفرنس جوړ کړل کته چې ګړد نو سوستا. نو یو وزیر ته وی چې د هیرا متکا هغه ته چې بادشاہ سلامت ډېر قیمتي شاید وي ته مزو خړ شي دا ته د مصر افغان کوي ویلې متوي بلنا په ټول تیر هیره متول ته چملانه وتړل. اخري شي چایاز باندې نمبر وغه یاست وی چایاز دغه هیره متکا ا فورا ولګي دیوا تیزه وتلون د کړه بل تیزه پوس کړه و هیره ټاګ متکړه ټوکړه ستا نیو چې وګوري دغه د خاص سړای دا د ملک وړای غره کړه ودای دا خاص سړای د چا خاصه مشوره نه وکړه. بادشاہ ته په غوسه شم خورولو چې دا ټول وزیران گورنران افسران نوستي باندې دا پیدل نه کپ کمکلونی یو یا نه متولته متکړه ویلې د متکړه آیات فرمان فورا ودی چې بادشاہ سلامت غلطي وشله. دا چې نه غلطي په تاسو سول دا قصدان دې کړی دی ویلې د وکړه. خیر چې بادشاہ ډېر په غوسه شو بادشاہ په امتحان وکړي. نو دا چې بادشاہ سلامت کړي سر امني به دی خبره وکړي چې بالکل وکړه. آیا ډېر عجیبه جمله او ته استعمال کړه فدلای ینال الله لحومها ولا دماءها پر دا خبره په ضرورت ده. آیا ته چې بادشاہ سلامت د نره وزیران چې دی دغه چې د هیرا نکړه مته دغه څنګه د هیرا قیمتي و و د مو څنګه چې بادشاہ سلامت هیرا نه د قیمتي مو څنګه ته حکم قیمتي ده ته بادشاہ نو تو حکم منشه متول او هیره متول متسوکای ودی ته تو حکم متول سوکای او هیره متول ته ګرو. رب العالمین جل جلاله و امن واله دغه شدا فرمای چې دې په ورځ باندې چې د قرباني غوڼه نو قرباني باندې د پوغشه په وینې نه یټول
رب کریم فرمایي چې خلید ته د زړه تقوا ګوري چې ته تقوا سي مرادو د رب سره د مینه سره د تمره د رب سره د محبت سره مرادو رب العالمین په وشه او په وینه په دنور نه راټول د رب العالمین څنګه د نور کارخانه کام نه دي هغه چې څنګه پیدا کوي دنیا او طاهرونه رب العالمین فرمایي چې کذالک سخرها لكم لتكبروا الله دغه دې پر رب العالمین فرمایي چې د نور مت ته مسخر کړی دي ورې کا طاقت په لحاظ سره وګوره د ډنچې په لحاظ سره وګوره وې مشه ایشون د سمره د انسان نه دیو طاقت سي دي سمره غړتي کله غیش دا کلوا چې دا بنی ادم شدوا دا غیشو د ویل چې دی د الله مخلوق دی د الله مخلوق ته مو علوه به د تو ویل نه کړو رب العالمین دی مشته مسخر کړی دي وړي کلر ګټای د بنی ادم د په پیدا وبسي مجال ستا چې دا نه درو میرو ته غوې مشه باندې نه تا وبسي تر سره ورچې دوه دالي درې کوي شي رب العالمین فرمایي چې دا مې تاسو ته مسخر کړی دي ویل دغه شی د پر له تکبر الله چې تاسو د رب العالمین لوی بیان کړي په قرباني باندې بسم الله الله اکبر نو جمله استعمالي شي نو الله اکبر الله ډیر لوی دا رب العالمین فرمایي غلا ما هداکم پاغه طریقه باندې چې په کومه طریقه باندې تاسو ته هدایت شو دا وبشر محسنین وای پیغمبر ته نکی کوین کا تا چې کوم کا سن نکی کوي هغه ته خوشخبری سناو کا چې دې د قرباني کوي هغه ته خوشخبری سناو کا د الله پاک پر رضا کرا د رب العالمین په نعمت سره خدای دې میرو تاسو ټول مسلمانانو ته نصیب ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور مسلمانان په مقام اعظم چې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پیدا شو نو سلويش کله نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام په مقام اعظم شي تیر کړل سلويش ته کله نه بعد پیغمبري ملاوسلا پیغمبري نه بعد نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام دعوت شریک لاس کله په مقام اعظم شي دعوت ولا مهنت وشو چې دعوت ولا مهنت وشو نو داغه نتیجه سو ته څه وروي په حضرت بلال سے تیرے دل په حضرت صاحب رومی سے تیرے دل په حضرت زنیرہ باندې سے ترسل ا تکلیفات مې راځته مدي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس کوله چې تیر کړ اخیری سے دغه انداز ته ورسېدل چې دا سه ورته په مسلمانانو ارتلانه په مقام اعظم چې پاشه مسلمانانو شي یو کس زخمی کېدنه هر ورځ یو زخمی هر ورځ یو زخمی هر ورځ مسلمانانو دا خواهش چې یا رسول الله مشته جهاد اجازه وکړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مسلمانانو یا کمزوري دي متعلق دي جهاد اجازه نشته پیغمبر څخه حکم داو چې چاته ولوس نه ورچي وګوري په حقیقت چې دا لوی جهاد ده لکه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دا یو غلام ده یو امیہ بن خلف غلام امیہ بن خلف لګیا دا حضرت بلال په پړی تړي پلاش دی وای په کونی ونی په کروټي سملای په کونی په شګه شي تلای په بیا دا خبره او تکای چې نبی رسول الله پرې کړه دین اسلام او حضرت بلال بیا نه پرې یو سړی دادې ته متاغ دادې ته غلام دې ته ولا خوري ولې ته ولا شي او بیا ته خبره په دغه نه منای نشي مې دغه صاحب ته وینا مې دغه دا چاټ پټې دي دا یو لوی جهاد دا په حقیقت دی خو نبی علیہ السلام ته بار بار سویل چې دا تو څنګه دا غریبون د سپیرن اوستی دې ځون نه لره کبه مشته ترسي دا په دې د غریبانو سپیروي دي میرو ته په زبان چې نیچ خلق ته دي چې دا نیچ خلق دي او دغه نیچ خلق هغه د لا اله الا الله څنګه والے و دي غوسه کړه په دې دغه کلمې نه اړوي نو دا یو له جهاد او هر خلک د تیر جهاد نه وځي
لسم کول د هجرت باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مقام معظمه پرېږدوله مدینه منورې ته لاړ چې مدینه منورې ته تر د هجرت نه بعد فورا دغه وروسته آیتونه نازل شول اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا د اول آیت کریمه چې رب العالمین پیشنګوئی وکړه چان قریب د چې رب العالمین جل جلاله امن واله د کفار د مسلمانانو نه دفع کی بیا د پر مسلمانانو ته تکلیف نشي رسول چې نبی علیہ السلام هجرت وکړه د هجرت سره فورا دغه آیت نه نازل تفسیر قرطبی امام ترمذی دار قطنی وغیرہ اکابر علماء فرمایي چې د جهاد په باره کې پهله چې د جهاد اجازه کېده نو دغه آیت کریمه او چې دا وکړه نن یې مینو تصویر چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا رب العالمین په دغه وخت جهاد اجازه دا پهله د جهاد آیات تفصیل یا نشته په دغه شی رب العالمین اجازه د جهاد وکړي چې مسلمانانو استایری وکړي رب العالمین فرمایي چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا چې کیمه کسانو سره کفار جګړه کوي دغه ته اجازه تا چې دی دا جهاد د جګړه ورته وکړي ویره رب العالمین دلیل بیانوي بانهم ظلموا ځکه چې دی سره ظلم شو او ظلم مله شو دا اواز الله پاک دی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ رب العالمین فرمایي چې دې ته اجازه وشو خو رب العالمین د مسلمانانو په امداد باندې قادر ده د مسلمانانو ډېر کمزوري دي او ډېر لشکې دي چې څو وخت رب العالمین دې امداد کوي نو امداد یې کوي شي خدای دې مې وته ساو رب العالمین فرمایي چې ویلې الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق ځکه چې دغه مسلمانان چې د کیمې سره ظلم کېږي یو خو ظلم ورته کېږي بل دا چې دی د خپل کېرې نه استل شوي دي په سبب د بغیر د حق نه څه اجازت نشته څه وجه نشته ویلې د کېر نه وباسي ظلمانی وباسي ویلې الا ان يقولوا ربنا الله چې دې دا خبره کوي چې دې مجرب الله د پدا غ جرم یې کړل نو چې کیم اصلي رب دا وخت دی رب یې په دغه جرم باندې تیر کړنه وکړي تی مړاوي تی وای تی ټکوي عام طور باندې مسلمانانو تر چې کیم ظلمونه کوي دغه وجه صرف دادو چې کیم خلق د الله د دین پرچار زیات کوي بس هغه خلق دا ظلمینه ترنن وخت رسېږي ابل اوته په افغانستان سے چې د عالم شهید شي ته د فیسبوک شي کتلای وري دا ډېر نوجوان کم عمر د مر مشر نو همې نه کم عمر رب العالمین چې کله د کیم د علمیت د تور کړو په دا موجوده وخت شوی د په درس 2.5 زره طالبان نو ولیا کول نو شو چې پېښور نه تللا دا د کومه د کما دوره کوله په پېښور شي تقریبا 900 طالبان د په درس نو ادا تیر په دی وجه باندې یو د مکه د پوښتنه رب العالمین پاج بل الله پاک بچ اذا بل جرم نو صرف دا جرم یو چې ربنا الله رب الله او چې کیمه خلق ته رب العالمین د دین خوان او مدار شکلی وی بیا د شهادت نه ډاري د مرګ نه ډاري هغه غم واغه مصیبت ادوانیم در طالبان چې په میان شي پنیم کول شي بخاری شریف پنیمګي شي پتهسنا دغه طالبان یې سهال دای در رحم په طالبان ته بل علم من د شي خو دغه د عالم من دل په د موجوده دور شي مولې دل نه په ځندل مې نه په دا یغه شي مې کتلو په دغه ولا درس چې کلمو کولاو کلمو کا مې موږ دا غشتل موته زون داتې لږ چې دوه مې ودای عالم
زړه مې دا غوښتله چې کاش چې مې دغه نه سبق ویلي وای داسې علمیت الله پاک ورکړه ټول امت د هغې لوی نعمت نه محرومه شول رب العالمین د دغه خلکو نه انتقام وکړي یو حدیث مبارک شتی چې بګناه عالم سک مړ کی ادق په بدل شو الله رب العالمین 35000 کسون مړای دغه انتقام چې الله پاک وکړي 35000 کسونه باندې الله پاک دغه نه بدل وکړي رب العالمین بدل وکړي او امت ته چې محرومه شو اتجوړي و چې د کوي او پریات نه کوي دا د صحابه کرام روایت دی چې هغه به چیرته نه دین پریښه ده او نه حق خبره پریښه پرین مشکات شریف شه حدیث تر شو جناب ربی کریم علیه السلام فرمایي چې کیم سړی ته یو مسله حکم ولیمای او د حق خبره پټه کوي نه کی رب العالمین د قیامت په ورځ باندې دته د جهنم ول جوجي ورچي دا عالم دا تبلیغی دا دیندار دا حجی دا نیک ته څه کا دا یو مسله ته ملیمه دوتی پټه کې کوي نه رب العالمین د قیامت جوجي درچي نکیب خلق چې علما دي او د قیامت سره د الله سره تعلق تا نه هغه جوجي نه ډارېږي خو ته د بم د دمکې نه ډارېږي د ډرون نه ډارېږي وجود ټوکړه ټوکړه کول غوړي ها دا څه عجیبات تماشا کوي کنه چې قیامت په ورځ باندې د رحم الله حقانی رحمت الله علیه لاش مبارک چې ټوکړه ټوکړه کفن نه ورودي لکه چې د ټوکړې لو سب شه اندمینه خلک پټکی ته چل کړی نه دای رب تاسو کوي چې ما الله دې مو دا وجد ویل ټوکړې شو رب العالمین فرمای چې دغه خلک بل خبره نه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبياع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله رب العالمین په دغه آیت کریمه کې د جهاد وجه بیانې چې د جهاد مویل فرض کړه الله پاک په دغه آیت کریمه کې دا فرمایي چې کیم دین چې د رب العالمین دی طرف نه راغله ده او په خپل زمانه شه حق لکه يهوديت حق نصرانيت حق د عیسی علی السلام دین حق موسی علی السلام دین د نبی علی السلام دین حق دغه ټول دینه ته نقصان راسي چې کی مسمنی دیني نه رب العالمین فرمایي چې کچیرتا د خلق می جهاد په ذریعہ سره د دنه دافیا په دنه سره نه کولا لهود دمت صوامع جمع د سمعتون دو سمعتون ایغه عبادت خانه ته ویل شي په د عیسایونو شدا دینو چکیرا پرزداوا صدا پرزداوا بال بچا پرزداوا ملک و وطن پرزداوا لوټ شي ځنګل تا یا یو دریب په غړول یا په یو برش دراشه د هر شي حفاظت د رب العالمین کوي نو مدرا کوي نو ته څه کوي ته څه ونه کوي الله پاک دې تنظیم کوي دا څه ډېر کسان په دې نه سراوي شي تشوي چې زندگی دا څه وقف کړی دو رب العالمین په غرش تنظیم کړی د یو متعلق رسې چې تقریبا 1500 کوله عبادت وکړه چې په 1500 کوله شي ته مزدورانه کوي کاروبار نه کوي کپڑے وکي منارو چې مزدورانه کوي کاروبار نه کوي بازار ته نرته خراب شو په کې منه تنظیم رب العالمین د خراب ته پر تنظیم اده کوي د څنګه د انار یو بیت زرغین کې پښپاو رسویو انار خړو دی تای خراب نه کو لکه چې ډېر خراب کې به سړی باندې غفلت ترته خبر سي دوی 24 غنټه شه خبر نه کو یې به د پر رب العالمین یو صفات شنر یې کړه ودا غنه شپاو رسیو ګلاس شي ډېر به نشي پینځه ته کوله بعد الله تاسو کو چې خدا چې کلام مړاوي بیا الله دې مو وجود امانت وستا چې لړمان منګری نه دا شي نه ونو خوري مزکه ورس نه کو وی الله چې مړاوي مې به سیده په حالت شي مړکا
جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي چې الله دغه څه وکړل نه په سویدا باندې پرېته او دغه څه مرده او امانت ده رب العالمین په هغه باندې دا ته یورپ روي چې څه کې هغه ته ورتلای نشي نو چې کیم د شی راهب عبادت کوي هغه ته سمعا ویل شي دینه سره په دین شي سوامع سمعا ته ویل شي و بیا غوند عیسایون عام عبادت خانه کنیسا چې میرو ته سوتوي د عیسایون جماعت ته کنیسا میرو ته سوتوي په کتابه شاګه ته بیعتن ویل شي دا د دې عام عبادت خانه صلوات د موسی علیه السلام عبادت خانه چې وا د هغه نوم صلوات مساجد خو دې میرو ته جماعت نوم ده رب العالمین فرمایي چې کله جهاد منوا فرض کړه نوې جماعت پامنوا نوې سمع پامنوا نوې بیعت پامنوا او نوې صلوات پامنوا دا ټول عبادت خانه ختم شوی کامن روسن رب العالمین د جهاد په ذریعہ سره وسته رب العالمین فرمایي چې هغه شینه یو ذکر فی اسم الله چې پاغه سي د الله نوم ذکر کوي ځکه چې دغه خلک د اسمان خالي د الله نوم د الله دین د الله دین ختمول غوړي بل څه نه غوړي په موته باندې دی ټول دین چې کوي به ته دي دشمنی چې دین نه کوي به د په دنیا کې آباد وي چې ته مرتیا کوي هر څه تاسو دي ولا ينصرن الله من ينصره ورب العالمین خامخ امداد کوي هغه څوک چې د رب العالمین د دین امداد کوي رب د دین امداد کوي وان الله لقوي عزيز رب العالمین ډیر لوی د طاقت ولاده او ډیر لوی د رور ذات ده الذين امكنناهم في الارض رب العالمین په دغه آیت کریمه کې د خلفای راشدین بیان کړي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رب العالمین د امتحان نمخشه د صفات بیان کړه رب العالمین فرمایي چې داغه کسان چې دې تر ظلم کوي او دې د کېرینه استل شوی دي جرم یا خلی دادا چې دې دا خبره کوي چې د میجرب الله ده ربنا الله ده رب العالمین فرمایي چې داغه کسان کچیر ته دې ته حکومت ملاو شي په مختم ځکه باندې اقام الصلاه بدیل منځنه قائم کوي دیل منځنه قائم کوي واتو زکات او زکاتین ور کوي وامروا بالمعروف وامر کوي په نیکی سره ونهوا عن المنکر و دې من کول کوي د بدی ده دغه شاینه چې کله وینو د خلفای راشدین شه پاکواله طریقہ موجود دی د دیو جن علماء فرمایي چې دغه آیت کریمه نه خلفای راشدین دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حکومت د حضرت عمر حکومت د حضرت عثمان او د حضرت علی حکومت دغه حکومت نه وي دغه نه ورسې چې ته کې دی په نقشه قدمي مې دا ټول په شروغلي دي اول بنیادی دغه خلق ده دغه خلق اعتمادو تو سي دا حکمرانان چې ذلیل دي دغه وجه ده اول چې میرو تو سي دغه ته وګوري کنه چې دغه خلق المدینه ستا کني استا اول میرو تو د حکمرانان مې خپل مدینه دي چې دغه حکومت المدینه ستا کنه مفتی محمود رحمه الله تبارک وتعالى د الله پاک وبخشي پیغمبر د سعودي بادشاہ او فتسو شفیصل قرار وستو بدی جنوده ته تلی د بوټو دوره حکومت د بوټو دوره حکومت په پاکستان نه مفتی صاحب اتل او بوټي اتل او دوړې ګړتلې بیا دې کدا فکرې چې هغه د تنظیم کړو چې یو د عربي بچونه د پر مقررو یو د عجمي د بچونه د پر مقررو به مفتی صاحب ته وې چې ته د عربي بچونه تاسو څنګه او بیا مفتی صاحب ته دا وې چې ته د دغه ټول نن پروګرام د دغه جنوبي پروګرام صدارت وې ته وې ټول دنیا بچون موجود دي کچا جنو دا کوله او کني کوله دغه چې بچون وي بادشاہ مړو سعودي بادشاہ مړو دغه ټول بچونه پس صدارت مفتی صاحب کړه چې کله په پاسه راغل نو بوټو صاحب ته وې چې جی تو دې مبه دې ته وکړه ځکه ما کم د ملک وزیر اعظم خو تو مو ته دا څه ویل چې لکه وړي کا ورکه چې تیرې ورسا دا دالې سو تیرې ور کماس کم دې د څنګه ولا و د ته بیا اخلا کنه ته د مو متا سړای و دوه وزیر اعظم
مفتی صاحب د چې موږ خبره نه جوته ولا کیمرا ایسا موجوده ده تو د مونا د ټول عالم اسلام توهین دې کړه دا مفتی صاحب ورته فرمایي چې یو خدای چې کېدای شي چې ته د جنازه بیا اوداس کړي اوداس ته نو چې ته جنازه کوي دوما خبره ده چې ته په جنازه ویلوړې نو شایلو ستلون دې وګسته پوسو وچا ویډیو موجوده ده وچې دغه پښتنه ولې ته موټو زه د چې مافي وړه تاسو موجوده ده ته چې ته لوس رنګ نیولې نبی ته څه حکمرانو انداسي دی الله دې معاف خدایو نه دا میو اسی مثال درته نن ټول داسې دي پېژې کنه الله پاک دې میرو ته معاف کړي وګوري د حکمرانانو نه ډېر ملګلا کینا نبی علیہ السلام فرمایي کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه ته دې شي د حکمرانانو نه باندې مقرر شي پېژې کنه میرو دې مران نه ګلې کوي خو هغه ډېر ملکاوه ما دا میز عمل الله چې په میز راغلا ده پېژې کنه الله پاک دا همیش په ټول ملک باندې رحمت الله پاک ته میز ملک ته د رحم په نگاه باندې وګوري خدای دې میرو ته ټولې ته صحیح هدایت نصیب استای بسم الله الرحمن الرحیم لن ینال الله لحومها رب کریم فرمای چې هیڅ کله نه راتېږي رب العالمین ته لحومها غوښه د دغه قرباني ولا دماؤها ونوینه د دغه قرباني ولکن یناله لیکن رب العالمین ته راتېږي التقوا منکم پرهیزګوري د توسنا اتوسه پرهیزګوري رب العالمین ګوري كذلك هم دغرنګ سخرها رب العالمین مسخر کړی د دنور لكم توسه د پورا لتكبر الله د دې وجنه چې توته د رب العالمین لوی بیان کی غلا ما پاغه طریقہ باندې هداکم چې هدایت شو د توته توبشر المحسنین او در پیغمبر نیکی کوین کتاب ان الله بشکر رب العالمین چې دا یدافع عن الذين دغه کسونه امنو چې دی مؤمنون دي چې دی مؤمنون دي دا غنه د ضرر د کفار دفع کو ان الله بشکر رب العالمین چې دا لا يحب دا محبت نه کوي کله حوان د هر د کبو سره کفور چې دینه شکیروي او دین للذین اجازت شو د پر د هغه کسونه یقاتلون چې جنگ کوشي دي تر ویل اجازت شو دا جنگ ویل اجازت شو دا بیان نه هم ذکدي چې دي ظلمو دي سره ظلم شو دا وان الله بشک الله رب العالمین چې دا غلا نصرهم په امداد دي باندې لقدیر خمح قدر دا الذين اغكسون دي دغه اخرجو چې دي یسل شوی دي من دیارهم ذکر اقبلنا بغیر حق بغیر د حقنا الا مگر خو ان یقولوا مگر دا وجه چې دي دا ویل چې ربنا الله رب دې مجه الله د صرف دا جرم یو په دغه جرم باندې دي کړنه وي سلسل ولولا دفع الله كثيرا نو دفع کړی رب العالمین الناس دخلق بعضهم ذن دي ببعض پدنا سرا کمجاهدین رب العالمین د کفار مقابله سے پیدا کړی نو مسلمانانو فوجون رب العالمین د کفار په مقابله سے پیدا کړی نو لهدمت نو خمخ وړنګ شوی و سمامه ادرهبون عبادت خانه و بیاغن د عیسایون عبادت خانه و صلوات نو د يهودي د عبادت خانه و مساجد و د مسلمانانو عبادت خانه چې جمعتین دی یو ذکرو چې ذکر کوشي په په دغه شی اسم الله نوم د رب العالمین کثیرا ډیر ولا ينصرن الله خمخ رب العالمین امداد کوي من داغه چا ينصره چې د امداد کوي ان الله بشکر رب العالمین چې الله کوي دا خمخ ډیر د طاقت خوندا عزیز الخفار شي غالب دا الذين هغه کسون مکناهم کچرته مج حکومت ورکی دی ته فل ارض په مقدم زکه شي اقام الصلاه بدی کیم کین مدینه و اتو الزکات ورکی زکتینا وامروا بالمعروف ودي امر کوي پنکی سره ونهوا عن المنکر ومن کول کوي د بدین او لله خالص الله رب العالمین لردا عاقبت الامور اخری انجام رب العالمین لردا ټول امر انجام چلردا الله پاک لردا الله په اختیار شدا امین دعا کوي الله پاک دې تاسو کامل او مکمل ایمان نصیب خدا می صحیح من سره صحیح مسلمانان رب العالمین خدا می شسویل سمورید یا الله دائما نخبل دربار سے قبیل و مندیر وګرځوي خدا دې مش غلطي دې مش ګناینه دې مش تقصيرات معاف کړي رب العالمین خدا دې مش نخبل دربار سے قبیل و مندیر وګرځوي
او یا الله په دې باندې مستا او ټول مسلمانانو ته صحیح عمل کولی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین خدا مز د حاضر جمع ارویدین کې کسونه دی غشتین کې کسونه سمره کسونه غشتل کړي دی الله پاکه ټوله ترا دې مز ټول سری حاجتینه می پیراو فرمائے رب العالمین خدا دې مز د حاضر جمع ایمان سلامت کې خدا می شک پکې می حاجت نګړي ته خبرته اور خبري الله پاکه دې می ټول حاجتینه پیراو فرمائے رب العالمین خدا دې مز روحاني او جسمانی ټول بیمارونه ته شفای کامله عاجله نصیب فرمائے یا الله دې می سمره مردگون دې دنیا نه تللی دی خدا خصوصا د میر ابا او اجداد د میر اساتذه کرام یا الله پاک دا ټول مغفرت نصیب فرمائے خدا مشتا چې کله ایمان ورولې بیا الله پاک مشتا اې دې ایمان سره او دغه کلمې سره مشته ایمان ور نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله تعالی